غیرت آفر نبی علیہ السلام سر چکم غیرت خدای خولے ہوگا پپل بنستان کافر بچے ہوئی دے کافر جاگا نہ خدای منی نہ رسول منی جاگا لولی دا معشوما صادر نو حضرت خپل صادر پہ کیا یو پیغمبر یو کس دا دشمن پا بچے من خپل صادر اچھی نو پوشا دے خیر خواد دے امت خیر خواد ہے نبی علیہ السلام تو صحابی راضی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زڑ میں سخت ہے جڑا ناراضی ویل یتیم پر سر لا سکدا خدای استاد زړه خدای نرم کی یتیم سر باندې لا سکدا زړه باندې الله نرمي کی یعنی په معاشره کې په محله کې په عاجز کې کم چې عاجز دی هغه سره زیات خو عاجز سره خو موږ د زوینو موږ د سړي زوی سره راځي نو موږ هم خراب نشم ځان خراب ځان نه کته درجی والا تا ګورا ځان نه برا اوچت سړي ته مو ګورا ځان نه کته چې کوم دی هغه ته ګوره نو راز به دي ښه چا ته ضرورېږم چې پلان کې جدا عرص دی جزا جو هیڅ حال مې نه دی یا سړی شکر ادا کوه قارون سره مالو قرآن واقعه راغستې ده او کمزوري مسلمانان دغه دور وي های یا لیت لنا مثل ما اوتي قارون چې خدای څه ورکړلي داسې موږ سره وي هغه دور نیکان ورته او چپ شی داسې مه وایئ دا سوائے تاسو ولې ځورېږئ چرته د بېدینه مال ته مه ځورېږه د بېدینه سړي مال ته ځورېږه مه بېدینه سړي مال ته مه ځورېږه دا ټول عزتمندو د غیرت خویونه دي قرآن ښودي دي کم به زه تاسو ته راواخلمه دا ایتونه ما لوستي دي قل وایه زما نبي تعالو راشئ اتلو ما حرم ربکم لولم در بنی آغا چه خدای در بنی حرام کری دی راشے و خلقو قل او آیت ما نبی دی خلقو تا تعالو راشے اتلو ما حرم ربکم علیکم چه لولم در بنی آغا چه اللہ حرام کری دی اللہ تشرکو بی شیا مئی صدارو اللہ تعالی سرائشی نا جوڑشوی ایوب علیہ السلام شانی اللہ تسوالو کا اولاد نشتی ذکریہ علیہ السلام شانی اللہ نو غاڑا بس وہ رشتہ دی کاروں کو ان کے اللہ تشرکو بھی شیئا وکڑو بے گلنی یونس علیہ السلام شان سوالوں کا وبالوالدین احسانا مور پلار سر احسانوں کا خو کا تاثر پر خکڑی دی تور سر خو کا تاثر خکڑی ہندوستان کے اجتماع واقعی کی عالم تقریر کرتے اگر رسالہ چاپتا ای کیا واقعہ ما قتلا آغاوی دی زمان دے کی سکو ہوئی سکو فلانی بوډا پروتو کور د کار کا صاحب وړو کې پنجروا خدای ته دې سیکوي چې خدای که تاسو کې دا سره ورځو سینتا چې بیغم شي دریا ته ورته مړي خو دې نه ورځو اته سره ورځو پکار اوس تا په تمام پلان ستاره ورځو پکار ګاډي کې کېنو وې تا خوا دریا کنارے ته بوته رنگے سے بھی جو آگے کے لئے گوچت کرے دے اجواق ہوئی بھی اغپلاری پوچھو سے چل لے وی تسکے وی سبب ارمان دان سروڑی دی دنیا نا ورزوم دی سین تا چھتا ختم شی چمنگ نا پارم طول اشپر تو خیگی وہ دی وجو ساڑیا خوب دری فرین نکو اگوی ماتی سے کی مو ورزاوان وی تسدے کی ورزوم ویا اورتا زینا دی اگا زینا ما ورزاوان وی داولی وی دقا زینا ما خپل پلان ورزو لیو که ما خپل پلان نوی ورزو لیو تا بنم تنو ورزو اگر سیکو لگے دا غفلاری واپس راوڑ راویستو اخذ دیوی صادر ددی بدل کا کٹ ددی بدل کا تلی ددی بدل کا ددی نہایتی عزت کوا ماولی دل اگر سج سبا پا مارا روان دی رونو کا سکتا دا خپل پلار بدخوائی بدلہ ملاوی گی دا رسول اللہ امتی تا زمان قسمی ملاوی نا پاتی کی پلار دا سر خلقر دی خور سر کوا وی زمان پلار ناڑا مرے دا سن ناڑا منوی دا سجا کسی کولی جوڑ کے بدکویه دی نو تو بدکویه نوی سست کسی با دی کولی یو ماته وی زمون د پلار پوزه بایگی مای تو خوصه گرانه ندا ویسی چلو کما مای بازار تلار شا خدسی سڑے بگرزی را گرزی وینا سبول نو رازا اگوی چرتا ایم پی وی زمون پلار دکار نده از تا زمون کرا پاتے که گا اقا منگا ورسو سی ما تی دا خدا ما تا کنزلو کرم ہے نا کنزل من کم ما تا تا خستا ترسیبو دا خدا ایغ نیدی نو پوزا باکولو خواهی کنا اگر ای بوڑای شد بیا خو نہیں کنا باکولو دست سڑے اوپر
وی زه تا ته به څه ووایم مې ته به ما ته څه وکړې دا یې زما پلار ته سره ما مشوره راکړه ستا مې خیر خواهي وکړه دا حال دی نن د مسلمان یو ما ته ټلیفون وکړ ما د مور حق ادا کړ مې ښه دې وکړه نر بچې خبرې څنګه مې ادا کړم مې څنګه دې ادا کړم وی زه عربو نو سسرالم مور به ما ته پیغور راکړو چې کوم نه ما ته وړوکې ساتلی ما ته پی راکړي وه ته چې اوس موږ ته ریالونه نه رالېږي دا چل دی هغه چل دی لاړم یې بټګرام منډی نه مې راویسته ومې دروله ورته وی راشه دا لام چې برنډې نه مې راووختلم مې مور راشه وی دا وګوره دې غلام ده چې دومره پی دي یو ځل چې تله شي چې تا هغه 2 کال کې ماله نه راکړي دومره پی دي دا هغه بدل خلاص شو بېغمه شومه زه هغه غلی شوم هغه ته ما څه ویلي دي هغه زه په دې سپیکر نه ویم هغه له ما ښه جواب ورکړ دا د ایماندار د پلار حق ادا کړ د مور حق ادا کړ مور پلار حق ته پوره کولی شي نه شي پوره کولی دارنګې دا پوره واخیستل د الله رب العزت د حق نه پرېسته د الله چې په موږ حق دی د هغې نه ایسته وړومبی حق د مور پلار دی یا ساته چا چې د خپل مور پلار عزت کړی دی سبا به د هغې عزت کېږي بلکل به عزت کېږي چا چې د هغوی بدخواهي کړې ده د هغوی به بدخواهي کېږي دلته به کېږي په سترګو به یې ووینئ نو دی ډېر لحاظ پکار دی ستا مشر ورور ستا پلار د شریعت درجه ستا د مشر ورور ستا د پلار په شانې ده پلار دې مفات دی مشر ورور باندې هغه د پلار سود کوه هغه مینه ورسره کوه محبت کوه د هغه خدمت کوه موږ هغه الفاظ مشر ورور ته وایو چې هغه په دې سپیکر تا ته زه وینا نشم کولی څه وایو موږ مسلمان دی دا د مسلمانانو د اپرس چې در ته پیش کړه مطلب حیران شي دا څیزونه شته دي ملک هېڅ رښتیا روان دي موږ وایو چې دا معاشره داسې سمه شي زموږ جواب رسول دي پردی جواب رسول د چا چې خوښوي په دې ترتیب دې راشي لبیک دې ووایي د دنیا اخر به الله اخیسته کړي چېرې بیا اوس پیله خدای ډوډۍ ورکوي خیریت تعالی ما نه به راکېږي هغه مه کوه چې زه به صبر وکړم دا غم خدای ته پرېږده دا خدای ته پرېږده بلکل وبالوالدین احسانا مور پلار سره احسان خور سره وکړه خای د سره کړي دي خور سره وکړه ولا تقتلوا اولادکم مو وجنې خپل بچي من املاق یعنې د لوږې نه مو وجنه دوا والا غواړه رسو ځای په ځای ایتونو کې راځي دوا والا غواړه رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا الله زما په مور پلار باندې رحم وکړي څنګه چې د وړوکې لوی کړی وم دا دوا والا غواړه خدای رحم وکړي قبر خوا کې تیروزي قل هو فاتحه وایا درې ځله قل هو وایا ټیم د تشته یو ځله قل هو یو ځل فاتحه وایا خدایا درې ثواب دې عاجزانو ټول ته ورسې ستا په منټ دوه نه لګي نو ودې رسي ورته دا څه تکلیف موږ خوا کې تیروزه موږ د ټیم نشته هلته مثالې له ډاډلې نه وخته کېږي دا د مور پلار د رشته دار د مسلمان په قبر تیروزي بس دا دعا وغواړه خدا د عاجزان چې محتاج ناز دي دوی ته د دې اجرونه ورکړي دا ثواب به خور سره کوه موز کوئ یادوئ یا الله رحم پې وکړي زه یې وړوکې لوی کړم ما له دا جایدادونه ګټلي وي ما له دا سامانونه ګټلي خدای ته ورسره ښه غیرتي سړی مور پلار نه هېروي خام بې غیرته سړی هېروي ګورئ ولا تقتلوا اولادکم وجنې خپل بچي من املاق نه یېرې د لوږې تو به سبا څه خوري تو به وایه ښه خوري څه به خوري بچې وجل دا هم دي چې دین دې ورته ونه خورو که ودې وجل نانو نرزقکم من تاسو رزق راکو ویام دولم من رزق ورکو دول رزق ورکو تاسو رزق راکو تاسو دول رزق ورکو من ورکو یو سړی نبی اسلام ته راغی د رور شکایت وکړو هغه رور به د دین کار به کو دین خبرې به زده کولې مسلې به زده کولې نبی اسلام سره بار وخت ناسو بل رور هغه به دنیا ګټله هغه یو ورځ راغی یا رسول الله دا رور زما تا سره یې ناستې نو بس دغلته یې ناستې ګټم زه او زه چې ستړی شوم دا چې نبي اسلام ورته وي ته یاد ساته د ده بدخوا مه جوړېږه د ده په وجه خدای تا له روزي راکوي نبي اسلام فرمایي چې د کورونو کې چې دا ماشومان دي که نه د دوی په وجه خدای تاسو له روزي راکوي ستا دنیا کار کسب کې برکت اچي دا عاجزان داسې چې د نه ګټلو واله دي دا کورې پوزې به یا ماشومان دي د دوی د وجې نه الله تعالی روزي راکوي که ته په امریکا کې په ریاض کې ډالر ګټې د دوی د وجې الله تعالی راکوي ته د دوی بدخواهي مه کوه د دوی بدخواهي نه وکړه غرق به شي هر څه به روان شي موجنې خپل بچي د یارې د لوږې چې دوی به څه خوري نحن نرزقکم وإیاهم ولا تقربوا الفواحش منځ کېږئ بې حیاته ما ظهر منها وما بطن ظاهره ده که باطنه بې حیایي ده ظاهري بې حیایي ده او که باطنه زړه پټې دوستاني یاراني دي حرامي دي
غلطی دوستانی یارانی حرامی دی اوس حسان شو اوس حسان شو اوس وی تبا سٹیم را دی زبا نحنی می بانی دیزے کی ولارم خلطی شو مخی شیگران اوس کو دیر آسان دا سیدون روت لو نحنی می بانی ستا گڑای که سٹیم دی وی دا خو 15 منٹا یوا دا زما گڑای که 10 منٹا یوا دا تخبلا گڑای زما گڑای سر برابر کا نظر زد پر نحنی می بجی را دیکھ دمرا حرامی توب دیشی جوڑ کچھ ملکی پا بلوان دی دمرا حرامی توب جوڑ دا دید اللہ تا دا ملک پا بلاوڑی دایت ساتھ بیا خاص کر منتا سغرون خلق خیال نکو دیکھی ہر خبر مکہ وچا سبانی ملے کی سوچ سر دیکھی کوا دیکھی ہر سمو ہے دیکھی دا دیکھ سبی الاسلام آباد کی دا نقل پراتی دیکھی آغا سوائے جتالا سباکار نجوڑی منصر سوئی پا دیکھی ہر سمو ہے ددی په وجه پته لګي چې ته کوم ځای کې ولاړې پته بوته لګي دا یو غړ نه دی کې خیر دی لیکن دی کې چې کوم شرونه دي هغه کروڑ هاتي الله دې موږ د دې شرونو نو ساتي زوی به برسره کې به مخ پټ کړي ا دې کې ټي وي چالو بربنډه غړاګانې پکې شروع دا پلار نیکه تاسو کې د سره سشره دې کې د سفر پروګرام اوري دې کې سشره نه د تاسو شي پلار نیک سره دې سره د سبحان الله دې ته دا ګوره ته د دې کې دې شي دې سکي دې باندې غور وکړه ظاهره بهای باطن بهای د بهای جامع باندې راوړي کو بهای د بغیرتوب جامع باندې راوړي یعنی چې زمون پوزیشن د بازار دی څه شی بازار دی دا ته مسلمانې ته د قرآن او سنت پابندي کته په امریکا کې پاتې کېږي ته سنت مطابق جامو کې پاتې کېږي کته مسلمانې ها د کلمې فن د غاړې نه و باسه وښلوا سینته ورځه به چې تاسو کړتا نو څه دا نه چې ته مسلمانې او ته پوزیشن د بل چا باندې یا تو غریب بھی خسم ساده غیرتی وی استا مسلمانه جامع وی تا سره لګي پیسې وشو د اسلام والا د سره تا هغه جامع لري کړه کور لاغه جامع سره وړي چې هغه د سره مسلمانانو نه دي په قسمونو باندې دي ها ته چې پیسې وشوي نه غیرتی سره دیندار سره کروڑپتی نه چې د ټول دنیا د سرو شي د دشي دیو حیا غیرت چرته پرې نه دي چې دین وسره رونو دا نه چې پیسو سره بدل څه سره نه چې په پیسو بدل وہ پیسوں چ بدلی گیا تو سڑے نہیں گردایا نو ډېر خیال پکار دی کورونه کې پوزیشنونه څنګه بازار کې ویني تا پوزیشن مراوړای ساده جامې دی وی ساده صادر دی وی ساده برقه دی وی نو اوس چې درې پردو والا برقه ولا جوړ کړل نو هغه یو داسې کې نو بل داسې کې نو دریم داسې کې دا د پلار مجال نشي ورته وی ته دا کېړکې مړکې بند کړه مخ خلق استه ولید بیغمه ناشتي نو دې ګرمه کې څه د پشکال کې دا نور برقه د اخو سره مخ خلق ولید ها اسلام دې خلق باندې اسه زکام دې اسلام دې کول سو اثروان شوی دي ولا تقربوا الفواحش من ذکرګه به حیات ظاهر او کباطن ته تم ذکرګه ولا تقتلوا النفس التي ذكر خبر دي آدم علیہ السلام واخلا قیامت پر اتفاقی خبری کو اختلافی لو ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق موجنا یو نفس موجنا یو بندہ یو مسلمان موجنا یو نفس موجنا هغه چې حرام کړ دی الله مگر په قانون د شریعت کې اسلامی حکومت و استاد مړي بدل باغلی څه چلت الا بالحق مگر په قانون د شریعت ذالکم وصاکم به دارنی حکم کی اللہ تعالی تبی پریمن لعلکم تعقلون خامخا عقل نکار واخلائی ولا تقربوا مال الیتیم من دیکھے گے یتیم مال تا الا باللتی احسن مگر پا طریقہ چغل بہتر وی یتیم شی وانا یتیم شی اور دے مڑے بشیو دو پیسې د یتیم هغه مال رواغست او وی شبا چاقلو کولاو لکی نه کولاو نه کولاو دا یو دور الله دې متماثل کیتا او خلق بشیر شرط ګوردا پی دی می دیر چل شپ تا نه کی هغه یتیم مال به اور بکور تراوړي اور مراوړه دا د کی لبی کولی کسو دا پول نه است دې ګورونه کی ماشومان هغه اور لګیدل ته په دې کمرې کوټ سړي سول اور بچی اور نه ځان ساته
اور نظام ساتا اور نظام ساتا روانے جوڑی کی پوشوی اللہ اکبر ذالکم وصاکم بھی ولا تقربوا مال الیتیم من دیکھے گئے مال دی یتیم تا خوراک سے دی یتیم مال تا نزدی نشے قیامت کیا غسڑی سپیک مونا وگونو نباد اور لمبی خیجی چاچی دی یتیم مال پڑھ لے آغانی تا دی یتیم مال انتقال دان پسیو کی جیداد یا یتیم بوزی دی سنتا ورد ہے جیداد دان پس انتقال کی اور دی دان پس انتقال کا غرب دی کزان کدے کڑے یکدم واپس کا ورطا یتیم شیب اور دے یتیم سے شیب دا ہر بی اثری سڑی شیب اور دے یا یتیم رواغت دا ہر بی اثری سڑے بی اثری کم چے مٹ گلا پانٹی کمزوری نا تا سر گریوان کے ستا برابر لا سیشے چولے تو دے اگر شیع اخلی دا بی اثری شیر ایدا ہو کے خودے تے منگو سر بد شیر پردے شیر دیر گرام دے عزت مند میں اس کے زیو حدیث پہ عمر طویل نبی علیہ السلام تک اس کی مفلس سوک دے لاچار عاجز غریب سوک دے ایسا ملکر ہوئی سوک دے صحابو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفلس غریب آگا ساڑی رہی چھے درہم تا نامیر روپے ورسرہ نہیں جیدادی نہیں نو غریب دے نبی علیہ السلام فرمائلنا مفلس آگا ساڑی رہی چھے دا مزرو جا حج زکاة نوافل ذکر اذکار عرص قبول شوی قیامت ترا عرص نیکے قبول شوی زمو کو پتہ نہ لے گی چھے سنگ دی ریائی پر کسی دیر آگے قیامت تا وہ جنت تجی دے کر آمال قبول شوی دیکھے او سڑے بھی خدا دے سڑی زمان غیبت بکاو غور سر بزما خبرہ دے لحاظو کئی زرطا سن زیادتر لمرکونو نراغلے دے سڑی زمان غیبت بکاو غیبت سے شیدے رونو دے یو سڑی پیشی شاہ دا سی خبرہ کول کا دا خبرہ غطا محامق اکی او اگا پی خبر کی بس دا دلن طریقہ دا پیشی شاہدی او سڑی دا سے خبرہ کول کہ دا خبر آگا تا مخامقو کیا وگا خفا کی گی دا آگا دی عزت سوالی پکی روانے جوڑی من کو روڑے خپل تالی کی اخرو بیا غیبت سو پوری نہیں کرے لیکن نسواری کے نسوار نہیں آگا سی روڑے ورطا اوپرا پرتائی وخوانی گٹے ہوئے جو دے سم سادے بیا نسوار تا روڑے رونو دا اکران شیر دیر کرن گورا حضرت عمر دے رضی اللہ تعالیٰ نو آگا فرمائی کہ زیو سپیس پکو گڑا سپے پمن سپیس پکو گنم دیاغا پتوے مغا سپکو گنم زیاریگم چمان سپے جو نشت او دستا عمر وی رضی اللہ تعالی نمرا گرانا دا احمنگا چرتی بل کمزور مگانا بل سپک مگانا سپک بش بل درن گانا بل خگانا او دلی دیو سڑی بد حالت تے زڑکی ہوا ہے خدایا رضی خکے نو زمان تجیب نہ ہو زمان 40 روپے کلکی خیلی اگر نور کو پہنچا پخلی ہوا ہے خدا دت پا حالت رخم پردے بچے دے بد حالت کیولی کمزورتیا غریبانانو بچی تا قسم خدا دولا ربا دا مالدارو بچی جتن گردی ربا کا سے رسول ورکی وردمان تا تاوانو نشا نیک ارادہ اکڑا دل تا دسرا تا نیک ارادہ اکڑا ساقو بچو بسوا خدا خستہ حضرت او خستہ رض راولی قرآن سنتو خیر خواہی دا دین و النصیحہ دین خیر خواہی دا دین سے چہرے بل سر خلقو دنیا کی خلقوا چا مرش پہ خلق ہوئی خدای اخلاق کیا وہ باقی منصرف پہ ہر ٹیم کے خلق دی اچھے بد کورنو اچھے مرش پہ خلق ہوئی شکر دے ددن اخلاق یا اللہ وہ شکر دے ددن اخلاق شکر دے ددن اخلاق خاص تا غیبت بے کاؤ ددن نیکون اب اللہ سے عیسیٰ واقلی اغلب اور کی اغلب خوشحال ہے بل براشی مزمات کمزل کو ددن نیکون اب اغلب اور کی بل کوئی اللہ و اجلے ہوما ددن نیکون اب اغلب بل کوئی خدا زمان جیدان دان پسی کڑے سیسا لنڈا دا ددن موز ددن روجہ ددن حج ددن زکاة ددن نیکائی تولی قرضدار یوڑی بیا قرضداری پاتے یا اللہ زمان شیر ورسرا بیا دیا ہوئی پاتا ہے با خدا ددن پسری رنگ دی بیا بل پاتا ہے بل پاتا ہے بوجائے با ڈکشی ادھے سرط دے بوجائے جہنم میست بھئی رونوائے پک مدار سوچا نفتا اللہ رضا پا حال رحم دا خبردارے دا تذکرہ کو چا دیوہ کی خبر شو نو پیٹی بلزان ندری تا چا تاکوٹ کی خبر شو چا دا شیخ گلشو توڑل دی نو تبال تا سولو کی وزن ہو گوی خلقنا علکنا شبو چطور علکنا آیا و داڑے تا کم آکو نن رونو کم کے ازام ہے کنڈونا تسرا روان دی نبو شو چطولے بیا نن کم کے پردے قرضی دا چاچ سشے دے واپس رونو ورکے واپس ہی ورکے نوم خبر ہوا ہے ظلم میں کر لے جاتے میں کر لے
د یو مکم عزیز ولیدا ته به بده ښکاری سدسه طریقه وکا ټګي وکا ته هغه شی چې هغه ته ورسي په دې کور کې ورته ورسي چاړو خبر نشي نه ځان مخه پټو ورته ورته چې داغه حق هغه ته میلاو شي اته بیا هم د بوج نه خلاص شي مزه نه وي بوجنا پردي ځان سره وړل نه دی پکار لړی یو تو خبرې نورې کوم رونو عمل خرابېږي ستر خرابېږي عمل یو دې سره خرابېږي چې زه دا کار وکم ما ته خلک خسړي زه دا دین کار کوم خلک به ما ته خسړي ما استعملو سو ستا دا اراده راله چې خلک خسړي وي نو خلکو ته خسړي وي بدل خلاص شو خدای سره دې سو نشته الذين هم يراءون هغه خلک چې په دین باندې په خپل عبادت باندې ځان خلکو ته کوي هغه سړي عبادت منظور نه ده نو یو د سړي عمل تبا کېږي ریا ځان خود نه سره موږ بس کو یا الله موږ کمات ګډ نفل کو د دین سمات ګډ کار کو خدای چې ته موږ نه خوشاله شي یا الله چې ته راضي شي هغه عبادت به زموږ منظوري دوی عزتمندو عبادت چې خرابېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې خلاف چې کو هغه عبادت منظوري کیږي ته یو حق کار کوي یو دین کار کوي لیکن دغه نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه بل شان ده ته بل شان کې منظور نشه لکه مثال دا د نبی اسلام تقریر کو د اختر رضوا بیان کو من به قربانی د مزن رستکو یو صحابي را پاتې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم زجرات لم خپل ګډالال زما ګاونډیان غریبانانو ما پډیر نیک نه سره می ګډالال نبی اسلام می ته زما طریقې خلاف کړل ستا ګډ وانډای وا خلکو پړلا ته بیا کړ وګوره فاضیو نه کړ ته بیا دارنګي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه پکې نو عمل دی کی دارنګي رونو عمل دی کیږي چې سړي عقیده کې شرک او دین کار کینو نه منځوري عقیده کې شرک او دین کار کینو نه منځوريږي او سلورم چې عقیده دی هم ټیک دا عمل هم سنت مطابق کوي لیکن د خلکو پیټي دی راړل نو دا عمل خوستا دی ټیک دا لیکن دا په قیامت کې په نور ویلې شي او شي اما تا خالی لاسي دا ضروری خبرې دي دی باندې ځان په کول دي موږ دا کوی دا کوو هغه ساده مثال د کله کله وېما لکه سړی خسته واخه وری دي پاخه شي وسرټ کچانا خسته واخه په موسم کې اورې بل و چې کړل ګډای خسته وتړلې کاریګر سړی باندې د ټوپم جوړ کو خسته د پاسه په ټاټ کې خسړیاړو سات کې دونه رسید لیکن تا واخه خدي زما اتفاق دی تا ګډای تړلې خدي اتفاق دی قودي دي خطرلې تا ټوپ کاریګر سړی کړل خسته ټوپ ته ډیر زیات غټ ټوپ ته لیکن زما رورات تیلی نه ځان سات نو اول هم سره ځنو سره یې اعمال کوي دغه د تیلی نه ځان ساتو د ټول ټوپ لا یو تیلې کافي نه دی یو تیلې جوړته وو کنه نو سره به دې هیڅ سمونی زمون کا ډیر اعمالي مونږ دغه نه د څه عملونه ور سره کوله کده تیلی په شان کې د تیلې ورته کو هغه شی مونږ نو وسوځي دیو جن دا ضروری خبرو باندې ځان په کول پکار دي مونږ سره اول څه شته نه کشته چې هغه قیامت کې را نه ځای نه شي بل څه کوله ولا تقربوا مال اليتيم يتيم مال تمن ذکر گئی الا بالتي ياسر د نبی علیہ السلام غلام د نبی علیہ السلام خادم یو صحابي خدمت کیو ٹھیک ہے غشر راغې او لګي د سړی مرش خلکو یو فلان کې جنتی شو د نبی غلامای کې تساوت غشه په ولګي مرش جنتی شو نبی علیہ السلام فرمایل چپ شي زاغه ټوکړه د کپړې وینم چې د پسر بلیږي د شریک مال نه ټوکړه د کپړې اغستې نیم باندې صادرګې لغونه ټوکړه د کپړې اغستې زاغه وینم د پسر بلیږي چې شهید ته پردیش معاف نه دی دنیا کې هیڅ څوک نشته چې هغه ته پردیش معاف شي الا بالتي احسن مگر پا طریقہ چې یتیم له بهتر وی حتا ابلغ شده تد جورزی مضبوطیات عمر تا واوفل الکیل پورا کنا والمیزان طول ناپ طول کی خیانت مکوای بالقسط انصاف سره کوي او عزتمندو ہدایات ساتي د دروغ گوي ونشي دروغ گوي سو کو دي اسلام کې دا حرام دي قرآن سے پتے وی کونو ایماندار شی قوامین بالقسط کلکو دن کی پینصاف ولو علی انفسکم بالوالدین اگر کہ دا کوئی استاد پلار خلافی ہندوستان اجتماع کے عالم تقریر کر دے اگر رسالہ چاپتا اگر کیا کوئی زمن سے ایمان پتہ بسنگ وے لگی زمن سے ایمان پتہ ویان لگی کہ زمن استاد پلار
د سیک په ځمکه دعوه وکړي د سیک او مسله جج ته پیش شي نور څوک شهادت کوي یا نه کوي ته به ځې ته مسلمان یې ته به ځې او ته به وایې جج صاحب دا سیک خپل ګوان پیش کوي یا نه خپل کار به کوي زما اول واوره جج صاحب دا سړی دا بوډا چې دی دا زما پلار دی زه د نه پیدا یم دی مسلمان دی دی مې پلار هم دی مسلمان هم دی دا بل کافر دی سیک دی لیکن جج